د نن نه تقریبا 8 کاله مخکې په 2018 کې ما او زما یو تروزی یو یوټیوب چینل جوړ کړو او هغې ته مونږ چې دی ویډیوګانې وخېژولې ښه پوره محنت هم پرې وکړو. یو کال بعد مونږ هغه دوباره ډیلیټ کړو. نو دا څه وجه وه چې مونږ هغه چینل چې دی یو کال په هغې باندې محنت وکړو او 2019 کې هغه دوباره مونږ ډیلیټ کړو. نو دا ټول ډیټیل تاسو ته بیانوم، خو دې نه مخکې که تا چېرته نوی یوټیوب چینل جوړ کړی یا اراده لرئ نو دا ویډیو د اخره پورې وګوره، ځکه چې د 2018 نه زه په یوټیوب باندې کار کوم او زما تقریبا 8-9 کاله په دې کې ایکسپیرینس وشو. نو دا ویډیو به انشاءالله تعالی ډېره زیاته فایده درکړي که چېرته تا د اخره پورې وکتل. ښه چې کله موږ هغه چینل جوړ کړو 2018 کې نو موږ په هغې محنت وکړو، هغې ته مو ویډیوګانې وخېژولې، یو کال په هغې باندې موږ پوره محنت وکړو. خو بیا موږ ته دې پالیسي باره کې پته ولګېده چې کله ته په یو کال کې 4000 ګنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر پوره نه کړه نو ستا چینل چې دی هغه نه مونیټایز کېږي. نو دا پالیسي موږ ته صحیح معلوم نه وه، ځکه چې یوټیوب چې دی هغه ستا تېر شوي 365 ورځې ګوري، یعنې تېر شوي 365 ورځې هغې نه بعد چې کومه ورځې راځي هغه کټ کوي او د هغې نه دیخوا حسابېږي. نو په دې کې دننه تاله 4000 ګنټې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر پوره کول دي. 1000 سبسکرایبر چې دی د هغې دپاره ټایم هم نشته، بس هغه کار کله پوره شو، لیکن د 4000 ګنټې واچ ټایم چې دی دا تاله دغه یو کال کې دننه پوره کول پکار دي. مثال په طور که تا اوس چې دی په سپتمبر کې یوټیوب چینل جوړ کړو نو دا را روان 2026 سپتمبر پورې به ستا واچ ټایم چې دی هغه حسابېږي. بیا چې کله اکتوبر شروع شو د سپتمبر میاشت به دې کټ شي، یعنې بیا اکتوبر به حساب شي. نو داسې تېر شوي 365 چې کومه ورځې دي هغه حسابېږي او د هغې نه بعد چې دی هغه نور ټایم هغه ورو ورو په خپله ماینس کېږي. نو د دې لپاره ښه پالیسي دا چې ته لاړ شې وایټ سټوډیو ایپ ته او د ان چې کومه دلته ټیپ دی دا ووهې، په دې کې به تا ته لاندې راشي که ستا چینل مونیټایز نه وي چې څومره واچ ټایم هغه تا پوره کړی دی او څومره تا ته پاتې دی، څومره سبسکرایبر ستا مکمل شوي دي. په دې ځای کې ته چک کولی شې نو ټول مسلونه به ته خلاص وي. په دې ځای کې چک کوه چې هلکه ستا واچ ټایم پوره شوی دی که نه دی، څومره پوره شوی څومره پاتې دی. دلته خو زما چینل مونیټایز دی نو دا تاسو لیدلی شئ. د دې وجې نه دا هغه تاسو ته هغه بل دغه نه ښایي، که کله چینل مونیټایز نه وي نو هغه تا ته دلته اپشن راځي. ښه چې کله موږ هغه چینل ډیلیټ کړو نو بیا چې دی دوباره ما بل چینل ځانه جوړ کړو په نومبر 2019 کې، دا اوس تاسو مخې ته دی. هغه بیا تقریبا یو کال 2 کاله په هغې باندې ما محنت وکړو، بیا زما یو ویډیو وایرل شوه. هغه تاسو دلته لیدلی شئ. دا ویډیو 15 کاله مخکې دا ویډیو وایرل شوی ده. د دې وجې نه زما چینل چې دی هغه مونیټایز شو، په هغې باندې مونیټایزیشن 2021 کې سټارټ شو. نو یوټیوب چې دی دا بالکل د صبر کار دی. تاسو لیدلی شئ په 5 کاله کې زما صرف دا یو ویډیو وایرل شوی ده چې په دې باندې 3,37,000 ویو راغلي دي. د دې وجې زما یوټیوب چینل چې مونیټایز دی. باقي تاسو لیدلی شئ یوه ویډیو هم دومره ډېره وایرل شوې نه ده، لږ لږ ویو پرې راغلي دي. ګوره داسې ما چینلې چې دی هغه په سوونو په زرونو لیدل دي چې خوشې خوشې مکس ویډیوګانې جوړوي، فالتو ویډیوګانې جوړوي، هغه خېژوي. زرونو ویډیوګانې ختلي خو هغه چینل مونیټایز شوی نه دی، هغه وایرل شوی نه دی. لیکن داسې ما یو چینل هم نه لیدلی چې هغه ښایسته مزېدار ویډیو جوړوي، په هغې باندې محنت کوي، د هغې ښکلی تمنیل جوړوي، د هغې ډسکرپشن ورکوي، ټایټل ورکوي، هغې کې ښکلي ایډیټینګ کوي، کوالټي ویډیو جوړوي، د خلکو دپاره سوچ کوي چې زه دې خلکو ته پیدا ورسوم. او داسې چینل یې هغه د اوسه پورې مونیټایز شوی نه دی، هغه ښکلي هغې ارنینګ نه یې کړی، هغې روپۍ نه یې ګټلي، داسې یو چینل هم نشته. اکثر چې کومه چینل نه مونیټایز کېږي او ډېر زیات دي، تقریبا 90-95% یوټیوب چینل چې دی هغه مونیټایز نه دي. هغه دغه دي چې هغه محنت نه کوي، هغه فالتو ویډیوګانې خېژوي او بس خپل چې دی آډینس چې دی هغه هسې دغه کوي، څوک یې بیا ګوري نه، واچ ټایم وغیره څه نه راځي. د دې وجې نه چې تاسو کله هم یوټیوب چینل سټارټ کړئ نو د اول نه بالکل کوالټي ویډیوز جوړوئ، په هفته کې ویډیو جوړوئ، په میاشت کې ویډیو جوړوئ، په 15 ورځو کې ویډیو جوړوئ، خو مزیداره ویډیو، ښکلی تمنیل، ښکلی ټایټل، ښکلی ډسکرپشن، د خلکو د پیدې سوچ کوئ چې خلکو ته څه نه څه پیدا ورسوئ. نو انشاءالله ستاسو چینل به ضرور کامیابېږي انشاءالله، ځکه چې یوټیوب چې دی په یو کال کې تاسو ته یو مقدر کوي، یعنې په یو کال کې دننه به ستا یو ویډیو چې دی هغه د زرونو د لکاو خلکو مخې ته یوټیوب ورولي. که ستا ویډیو ښکلې هغه وایرل شي، هغې سره به هغه زړې چې کومه ویډیوګانې وي نوې وایرل شي نو هغه به هم وایرل شي. نو د یوټیوب بس دغه یو فارموله ده چې ستا واچ ټایم ډېر وي، یعنې ستا ویډیو خلک ډېره وګوري او ستا تمنیل چې دی هغه مزیداري تاکي چې خلک په هغې باندې څه وکړي، کلیک وکړي. نو دې دوو څیزونو باندې تاسو څه وکړئ، محنت وکړئ، تمنیل ښکلی جوړوئ، خپله ویډیو مزیداره جوړوئ چې خلک هغه کم سے کم نیمه وګوري، 10% یې وګوري، یعنې 5 منټ ویډیو ده نو هغه 2.5 منټ خلک وګوري، 2 منټه وګوري نو هم به ستاسو ویډیو انشاءالله ضرور وایرل کېږي. نو دا خبره ضرور یاد ساتئ چې یوټیوب چې دا ډېر د صبر کار دی، ځکه چې دا تقریبا زما 2019 کې دا چینل ما جوړ کړی دی. دلته تاسو لیدلی شئ دا په 28 نومبر 2019 کې ما دا چینل جوړ کړی دی او د اوسه پورې دې نه ما صرف یو پیر ارنینګ رااخیستی او بل اوس تقریبا چې دی 65 ته 100 ته رسېدلی دی. تاسو دلته لیدلی شئ 67 چې دی هغه ډالر جوړ شوي دي او تاسو د یوټیوب نه کم سے کم چې دی $100 رااخیستی شئ، یعنې چې ستاسو $100 نه یې پوره شو د هغې پورې تاسو د یوټیوب نه پیمنټ نشئ رااخیستی. نو کم سے کم $100 به تاسو پوره کوئ نو هغه به تاسو ته هغه راځي. نو د یوټیوب نه ښکلی ارنینګ کېږي، خو تاسو مهرباني وکړئ چې کله نوی چینل جوړ کړئ نو ښکلی کوالټي ویډیوز وخېژوئ، خلکو ته په دې سوچ وکړئ چې خلکو ته چې هغه انټرټین کړئ، هغې ته څه ور وښایئ، داسې چې ښکلي سوچ وي ستاسو د خلکو لپاره سوچ وي، انشاءالله ستاسو چینل به ضرور کامیابېږي. هسې فالتو بېکاره ویډیوګانې مه خېژوئ، انشاءالله ستاسو به په یوټیوب باندې کامیاب شئ او ښه ښکلې روپۍ به ترې وګټئ. نو دا وه زما د یوټیوب کیسه او تاسو به انشاءالله دې نه څه سبق اخیستی وي. داسې ښکلي ویډیوګانو لپاره زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ انشاءالله.